أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوے دے. دے وجنا دا وحی پا بارکے یوسو خبرے ضروری جگہ یادشی. ہر مسلمان پدے باندې پوئیگی کہ انسان دے دنیا تا راغلے دے نو دا جنگ او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دے. دی دنیا تا دا انسان راتا برائے امتحان. بیا پدے دنیا کے پدے انسان باندے سو ذموارے او فرائض راضی. دے بدا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے دراتلو نا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی. دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر چے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سزنا چے دے کائنات کے پیدا دی دا دے نا پا صحیح طریقہ باندے کار واخلی پیدا واخلی. اور دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے کہ خالق دا کائنات پاکی در رضا و خوشحالی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت تے. ترکمی چی یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چی دا کائنات سشے دے، دا دے حقیقت سشے دے، او دا دے خواص خاصیتون و پیدے سری، نو تر اغی پورے دا انسان دا دی دنیا دا دی مخلوقاتو نا پیدا نشی اغشتے. جو مدا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارون خوخ دی چی اغا اکما کم بانی خفا کیگی، کم نا خوخ دی چی داغی نزانو ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نا پسو دی انسان لا دا علم درے لارے پیدا کری دی کہ پدغ دریو لارو باندے دتا علم حاصلی گی کہ دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ برضا پاتشی. نو دا علم لارے درے دی. اول حواس خمسہ پدے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے سترگی ورکڑی دی نو پدے سترگو دے لیدل کئی. نمبر 2 دلے غوگون ورکڑی دی پدے غوگون اوریدل کئی.
او خلی ورکړی د په دې خوله کې ژبه نور پرزی دي چې په هغې د خوند معلوموي ذائقه. او لاس او خپې یې وله ورکړي دي چې په دې باندې دی یخ ګرم اوار زیګ سخت او نرم دا معلومول کوي. پوزه ورکړی ده په دې پوزه باندې دی خوشبو او بدبو محسوسوي. نو دا پنځه شو دې ته وایي حواس خمسه، پنځه حسونه په دې معلومات کېږي. یو د علم لاره حواس خمسه، دویمه د علم لاره عقل دی، او دریمه د علم لار وحی ده. نو انسان ډېرې خبرې د حواسو په ذریعه باندې معلوموي او ډېرې خبرې د عقل په ذریعه باندې معلوموي، او کمې خبرې چې په حواسو او په عقل نه معلومیږي د هغې لپاره د وحی ضرورت دی. او بیا دا درې لارې د علم دا په ترتیب باندې دي، د هر یو لپاره خاص حد او یو مخصوص دارای کار دی چې د هغې نه مخکې بیا دې کار نه کوي. نو کم څیزونه چې په حواس خمسو معلومیږي نو هغه صرف په عقل بیا نه معلومیږي. مثال په طور باندې دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې معلومه کړله چې د دې دیوال رنګ سپین دی، یې رنګ ورکړی دی او سپین رنګ یې ورکړی دی. نو که ته سترګې پټې کړې نو په عقل نشي معلومولی چې د دیوال رنګ سپین دی. که سترګې دې پټې کړې نو دا په عقل نه معلومیږي چې دیوال سپین دی او که تور دی. دارنګې دا کم څیزونه چې په عقل باندې معلومیږي نو هغه صرف په حواس خمسو نه معلومیږي. مثال په طور ته په سترګو ګورې، دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې په لاس کې به وکته چې اوار دی او که نه دی. نو د سترګو او د لاسو د دې قوت نه معلومیږي چې دا دیوال به چا انسان جوړ کړي. دا په عقل معلومیږي چې دا دیوال په خپله نه دی جوړ، دا چا جوړ کړی دی، ګلکار مزدور پې کار کړی دی. نو په حواسو دا نه معلومیږي چې د دې دیوال جوړونکی شته، دا په عقل دی معلوم کړ. نو حواس خمسه چې تر کومې پورې کار کوي نو هغه ځای کې عقل کار نه کوي، او چې کوم ځای حواس خمسه بریک ولګوي نو د هغه ځای نه عقل رفتار شروع کړي. بیا د عقل رهنمایي محدود ده، یو ځای کې به عقل هم بریک ولګوي مخکې به کار نه کوي. نو بیا د درېمې لارې د علم ضرورت پیښیږي. مثال په طور د جومات دا آبادي ډېره خشته ده، په سترګو دې ولیدله او لاس دې پې ووو، نو په عقل دې معلومه که چې دا ګلکار او مزدور او ترکان او قسم قسم خلک په دې کې لګېدلي دا جومات یې جوړ کړی دی. نو ستا حواس خمسو او عقل تر دې پورې کار وکړه، اوس دا به څرنګ استعمالیږي، په کومه طریقه به دا آبادي استعمالیږي چې الله پکې رضا شي، په کومه طریقه به نه استعمالی الله ناراضه کېږي. دې دې کې عقل کار نه کوي. بعضې بنده وایي چې زه سنې مهال په کړه ډېرې پیسې وکوي، خلک به راځي او پیسې ورکوي، دا عقل بېکاره دی.
نو دا وحی په ذریعه معلومیږي چې دا جماعت دی، دا د خدای کور دی، دا به پاک ساتي، دې کې به عبادت کې الله به خوشحالي. نو کوم ځای کې چې عقل برک ولګو نو د عقل نه مخکې د انسان د علم لپاره چې د کومې خبرې ضرورت دی، د انسان د سوالاتو جوابات چې انسان ته ښیي، نو هغې دپاره چې کومه ذریعه الله مقرر کړې ده هغې ذریعې ته وحی وایي. او بیا د دغې طریقې لپاره الله په خپلو بندیانو کې ښکلي بندیان منتخب کړل، مقرر یې کړل، هغې ته پیغمبران وایي. او دغه پیغمبرانو ته الله خپل کلام نازل کړي، دغه کلام ته وحی وایي. بیا وحی په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیه السلام ته راتله. حدیث مبارک کی راغلی وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو وہ پتا وحی سنگ نازلی گی. وہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے کہ کل خماتا د جرس پشان تے آواز اوریدی شی، د جرس پشان آواز. او د وحی دا صورت او دا طریقه زما د پاره د ټولو نه سخت او ګرانه ده چې کله دا سلسله ختم شي نو په دغه آواز کې چې ما ته څه ویلي شوي وي ما ته یاد شي، او کله کله فرشته زما مخې ته د یو انسان په شکل کې راشي. دا دویمه طریقه شوه. دې حدیث مبارک کې د وحی آواز د جرس د آواز سره مشابه کړی دی. نو د دې دا مطلب دی چې د وحی آواز د جرس د آواز په شان مسلسل وي، منځ کې کټ کېږي نه. دویم وجه دا ده چې د جرس آواز چې دا غږیږي نو د آواز اړخ نه معلومیږي چې دا د کوم اړخ آواز را روان دی. نو کلام الہی کې دا خصوصیت ته چې د دې جهت نه معلوم، طرف نه معلوم چې د کوم اړخ آواز راځي، بلکې د هر طرف نه آواز را رواني. نو د دې کیفیت په دې ارسو پوهیږي نه چې پوهیږي په نن پیغمبر علیه السلام د پوهې دپاره وفرمایل چې د جرس د آواز په شان د ماته آواز کیږي. او دا طریقه د وحی پیغمبر علیه السلام باندې ډېره ګرانه وه. عائشہ بی بی فرمایي وی په سخت ژمي کې په پیغمبر علیه السلام داسې وحی نازلېدلو وخت کې به خولې به پرې راغللې. چې کله به د وحی سلسله ختمه شوله پیغمبر علیه السلام به د خولو نه جب جب، او کله کله د وحی نازلېدلو په دې طریقه کې ساه به بندېده را بندېده، او مخ مبارک رنگ به بدل شو، د قجرو لخته چې اوچه شي څنګه زیړه شي دقسې زیړوالی به م راغی، او دا غاښونه به یو بل پورې ګرځېدل، ګلګوزې به راللې، او خولې به دومره وې چې داسې غټې غټې قطرې ساس کې خولې به تتلل. د وحی دا کیفیت بعض وخت کې به دومره سخت و چې که پیغمبر علیه السلام په څاروي سورو که په اوښه سور دی نو په بوج د لاسه به دا اوښه کېناستله، او یو ځل پیغمبر علیه السلام خپل سر مبارک د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په پتون باندې ایښی و ملاستو، او دغه وخت کې
وحی نازلیدل شروع شو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زما پا پتن دومر وزن راغی چی ماوی چی قریب ہے چی پتن بمی مات شی. کل کلا دا وحی دا آواز خواہ کی نور کسانو بہم محسوسو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام بانے چی کلا وحی نازلیدلا نو مخ مبارک سر زنیز دیو ما دا شاتو دا مچو بنگار غند میں اوریدو خواکم دا آواز اوریدو شو. خو بل سوک با پی پویدل نا. دے طریقہ کے بچا سوک لیدل نا چی جبرائیل علیہ السلام راغل لے پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی. جبرائیل چالی دنا خو کل کل بداسو شو چی جبرائیل با انسانی شکل کرا گئے. نو اس انسانی شکل کرا تلل کل با ناشنا شکل کرا گئے چابم نپیجند. حدیث جبریل دا احادیث پا کتابونو کی یو مشہور حدیث دی. جبرائیل علیہ السلام دا یو ناشنا میلما پا شکل کرا گئے تک سپین جامع اغسطے تک تور ویختے پاک صاف راغ پیغمبر علیہ السلام سرکیناست لکه من چې د التحیاتو په شکل کینو دقه سي جفت کیناست. راوی وی من نه پیژندو. یہ پیغمبر علیہ السلام نے سو تپوسونه وکړل او پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ او دا هر جواب ته تاریخ دی وی وی من حیران شو چې سوالم په خپل کې په جواب باندې تصدیقم کې چې رښتیا دی وی. بیا رخصت شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ډیر وخت تیر شنی پیغمبر علیہ السلام مانا تپوسو که چې دا سائل دی وپیژند میں چې الله و رسول خپیږي وی دا جبرائیلو تاسو ته دین ستاسو خو. نو دې حدیث مبارک کې جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کې راغی چام نه پیژند. پیغمبر علیہ السلام خبر ورکړ چې دا جبرائیلو او کله کله وا اشنا شکل کې راغی. دحیة الکلبی یو صحابی دی ډیر خشتاو دی چې په پیغمبر علیہ السلام لراته نو دا ترخ په جیب کې به قجوري راوړی وي. نو دا پیغمبر علیہ السلام نصیب رانل هغه په قجورو عادت کړی هغه به کاکاجی قجوري رانو د بل ترخ د جیب قجوري راوست او ماشومان له به ورکولي. حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنہما ته کله باغیم په جیب کې لاسو ته قجوري به ځان لرهسته. د یوزل جبرائیل علیہ السلام د دحیة الکلبی په شکل کې راغی پیغمبر علیہ السلام سره ناستو او ماشومانو چې د لري نو په منډه رالل او بس په جیب باندې حمله وکړه کاکاجی قجوري رو باسا. وی چې پیغمبر علیہ السلام خیال شو وی مه هذا جبریل مکوی وړو دا جبرائیل دی دحیة الکلبی نه دی. نہ کله کله اشنا شکل کې براته نو بہر حال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کې براته وحی راوړلا. دا طریقه د وحی دا آسانه وا دا غړومبنه ګرانه ولې وا. پیغمبر علیہ السلام بشر دی د بشریت نه ملکیت ته ورولېدو. ملک په خپل شکل جبرائیل په خپل شکل او پیغمبر علیہ السلام به د بشریت نه ملکیت ته د فرشتو صفت ته ورولېدو. دا بګرانه وا. او دا دیمه طریقه داسې وا چې پیغمبر علیہ السلام خپل په بشری کیفیت کې خو جبرائیل با د ملکی صورت نه بشری صورت ته راوړېدو. التبا ملکیت با محو شو پا بشریت کے پیغمبر علیہ السلام تبدا آسان ہوا. او کل بداسی شو کہ جبرائیل دا فرشتوں پا شکل کی پخپل اصلی شکل کے با راغے دا انسان شکل کے نا اس دا سے کہ جبرائیل پخپل شکل
پیغمبر علیہ السلام په خپل کیفیت باندې په تمام عمر کې صرف 3 ځله داسې شوي. یو ځل جبرائیل علیہ السلام تا زمن پیغمبر علیہ السلام او فرمائل وی جبرائیل دا فرشتو پا اصلی شکل کی را تزانو خیا ستا اصلی شکل. دا خبر یاد ساتا کہ 1,24,000 پیغمبرانو کی یو پیغمبرم جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے، صرف زمن پیغمبر علیہ السلام دی دلے. نورو پیغمبرانو جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے، انسانی شکل کے براتو. خزمن پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل پا اخبر اصلی شکل کے ځان خولے دے لیدلے دے. یوزل پیغمبر علیہ السلام مطالبہ کہ جبرائیل اصلی شکل کے ځان خیا نو محل اجیات تا ویروزہ حرم شریف میں باہر اویستو محل اجیات تا اس کو ڈیرے آبادیانی دے گا وقت کی آبادیانی نوے وچے محل اجیات تا ہوا تو جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام دوارا ناگانا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو شکل تزان وارو وی دا آسمان دا لمن طول دا غپا وزر پٹ شوی اور پیغمبر علیہ السلام او قتل بے ہوش را پری وطا بے ہوش شو. جبرائیل بیا انسانی شکل تا فوراً راوڑے روچتے کو پل زر پوری جفتونی وہ ویزا جبرائیل موت رسول اللہ جبرائیل استادا وزر خودی رزیاتے دا آسمان لمن طول پٹک لے ساسو وزری لی ویزا ما شپک سوا وزریو ہو دا خودی رزیاتی دی دا اللہ محبوب ہوئے دا خوی ایلے بلے شپک سوری دا میکائیل خوش 15 وزری دی 15 دا سے دا نورم لیری دی. نو دے کہ پیغمبر علیہ السلام جبرائیل اولی دو او دویم شب معراج شی نو پا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام بانے سروب داب نراتا اگا زمینی ماحول نرے اسمانی ماحولو برا او درین دا نبوت پا بالکل ابتدائی زمانہ کی مکہ مکرمہ کی لیدلی دی. او کل با پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی دلا براہ راست بلا واسطہ منز کے سو واسطے نوے الہ العالمین پخپلا ہم کلام شو منز کے واسطے طول دنیا یو طرف تا حسنم خبر ندی او الہ العالمین او رحمت للعالمین یو بل سر خبر اتری گئی اشارات تی خبر اتری دی دنیا و ما فیہا تی خبر ندی. دا شرف پیغمبر علیہ السلام تا حالت دا بیدارے کی صرف یوزل دا معراج پا وقت کے حاصل شوی دی منز کے واسطے نوی اللہ و رسول اللہ خبری کولے. او پینزم طریقہ دا وحیدہ سوا کہ جبرائیل علیہ السلام اخکار شوی نلے مخامخ راغلے نلے او پزر مبارک کے بے وطا خبر ورواچولا دا دا وحی کیفیت شو و دے جبرائیل تا بسند وحی کے دلا دا خود جبرائیل علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑا جبرائیل تا سنگ وحی کے دلا. داغی طریقہ دا وچی اللہ پاک بحکمو کو جبرائیل علیہ السلام تا دا لوح محفوظ نا دا قرآن صحیح سبدتا ملاوی دلا
نو خاص مقرب فرشتے هغه په هوش کې وي او دا نور ټول فرشتے به بے ہوش شولي او دا بے ہوشې په حالت کې دا خپل وزر به په اسمان باندې راخلاص شي وې دا چې کړلارې به شو لکه زنجیر چې په کان راکاږي او आवाज کوي نو د فرشتو د وزر راخلاصېدو سره به د زنجیر راخلو आवाज شو فرشتے به بے ہوش شولي او جبرائیل علیہ السلام ته به وحی وشوله هغه وحی سلسله چې به ختمه شوله دا بے ہوشه فرشتې به ہوش کې راغللې دی به بیا تپوس کو ماذا قال ربکم ستاسو رب سو فرمایل قالوا الحق حکم چې ہوش کې ناغیبت حق فرمایل جبرائیل به بیا را روان شو دا الله محبوب ته براته دا قرآن نازلېدل دنیا ته شوي دي نو دوه ځله شوي دي اصل قرآن په لوح محفوظ کې پروت دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا کلام الهی دی او دا ازل په لوح محفوظ کې پروت دی بیا دا لوح محفوظ نه دوه ځله نازل شوي دی یوزل طول قرآن پیو واری دا لوح محفوظنا بیت العزت تراغی بیت العزت تا بیت المعمور اموی بیت العزت او بیت المعمور پا مکہ مکرمہ کی کہ دا اللہ کور دا بیت اللہ دا اغی دا پاسا پا ملی اسمان کی چکم دا فرشتو کعبلا اغی تا بیت العزت وی دا عبادت زیر پا اسمان کی کنا اغی اسمانی کعبینا گلکار سال راز ورن کر نو ٹک زمن پا کعبہ دا پاس با سال رازی دنیا کے چکم کعبہ دا پاگے برابر کنا برن سال را کشو اسمانی کعبینا زمن دا دنیا پا کعبہ دا پاس با سال رازی بل خوابه ندی دا سے بالکل په یو سیټ کې پراته دي نو یو ځل بیت المعمور او بیت العزت ته نازل شو او دا نازلېدل په لیلة القدر کې دي انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر دا د زرو میاشتو نه بهتره ده د قرآن نازلېدل پکې شوي دي او دویم ځل دا ټول قرآن په مزه مزه لږ لږ د ضرورت مطابق هسې په مزه مزه د ضرورت مطابق به نازلېده پیغمبر علیه السلام ته تقریبا 30 کاله کې نازل شوي دا پروندي ځل باندې بیت العزت ته راتلل په دې کې د قرآن رفعت شان ته اشاره را چې دا یو ډېر اوچت کتاب دی فرشتو ته الله ښیي چې دا آخري کتاب دی چې د اهل زمین دپاره مکمل ضابط حیات دی او دوه ځله نازلېدل په دې کې دا خبره مخلوق ته ښولي چې دا کتاب د هر قسمه شک شبې نه بالاتر دی یو ځل د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې دی یو ځل په لوح محفوظ کې دی او یو ځل دا په بیت العزت کې دی یوازې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې نه دی د دې نه علاوه په دوه ځایونو کې پروت دی بیت العزت او بیت لوح محفوظ پروندی ځل د پیغمبر علیه السلام ته زړه مبارک ته چې آغاز کیږي دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر پوره 40 کاله او دا نازلېدل هم وي په لیلة القدر کې شوي دي هغه ړومبنیم په لیلة القدر کې دي خو دا په تدریج په 30 کاله کې چې شروع کېده دا وي لیلة القدر کې دي په رمضان کې بعض روایاتو کې راځي چې شروع د دې په 19 رمضان بعضی کې 19 رمضان بعضی کې 20 رمضان
اور 24 رمضان نشتا ټولو نه وړاندې کم آیات نازل شو. پیغمبر علیہ السلام چې د 40 کالو داسې رښتیني خوبونه به یې لیدل او د ځان لوالي او د خلوت د عبادت شوق پیدا شو. غار حرا ته به تشریف وړو او په شپو شپو به هلته عبادت کې به مشغول. یو ورځ په دغې غار حرا کې د الله د طرف نه فرشته راغلله او ړومبی ورته دا خبره وکړه اقرأ قولنا. پیغمبر علیہ السلام ورته ما انا بقارئ زه قاري نه یم. را تر غاړه ایست ځان ته نږدې که زور یې ورکړ او بیا پرېښوته اقرأ قولنا ما انا بقارئ زه قاري نه یم. بیا ځان ته را نږدې کړ او ښه زور یې وله ورکړ دومره زور چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي ما تکلیف محسوس کړ او بیا پرېښوم راته چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم. دا 15 آیات نازل شو. دا بالکل ابتدائی آیاتونه دي. دینه پس 3 کاله دپاره سلسله د وحی بند شوله او دغه زمانې ته فترة الوحی زمانه ویلی شي. 3 کاله پس بیا فرشته غار حرا کې راغلله د ځمکې او د اسمان په منځ کې ښکاره شوله او د سورت مدثر آیاتونه یې واورل. بیا وحی جاری شوله. قرآن پاک کې را سورتونه چې شروع کېږي نو په اول کې ورته لیکلي چې مکیتن یا مدنیتن. نو دا مکی سورتونه څه ته وایي او مدني سورتونه څه ته وایي؟ اسانه او مختصره خبره دا ده چې د هجرت نه مخکې کوم سورتونه آیاتونه نازل شوي دي دغه آیاتونو او دغه سورتونو ته مکی وایي او چې د هجرت نه وروسته نازل شوي وي نو دې ته به مدني وایي. هر ځای چې نازل شوي وي دا نه چې په مکه کې نازل شي نو مکي وي او که په مدینه کې نازل شي نو مدني وي. چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي نو دې ته به مکي صورتونه وایي اگر چې هغه د هجرت په سفر کې په لاره مدینې سره به نازل شي دا مکی وي. خو چې مدینې منورې ته ورسېدل او د هغې نه پس آیاتونه نازل شو اگر که هغه په مکه کې راغلي وي هم به ورته مدني وایي الیوم اکملت لکم دینکم. دا په عرفات کې نازل شوي وي او مدني ورته وایي. تقریباً 30 کاله کې قرآن پاک نازل شوی دی. جبرائیل علیہ السلام به کله د یو ورکوټي آیات دپاره مستقل نازل شو او کله ورکوټي آیات نه د یو آیات د یو ورکوټي جز دپاره به مستقل راغی غیر اولی الضرر. د دې یو لفظ سورت نساء دې د یو ټکي راغلی جبرائیل غیر اولی الضرر او کله کله یو لوی صورت ابه راوړه جبرائیل براغی. سورت انعام لوی صورت دی په یو ځل نازل شوی دی او غیر اول الضرر یو ورکوټه ټوټه دی لم مستقل راغلی دی. نو دا لږ لږ قرآن ولې نازلېده په یو ځل روح کتاب یې ولې نه ورکو لکه موسی علیه السلام له روح تورات ورکو وی راشه کوهي تور ته یو چیلو لګاو بیا راشه چې کتاب درکم چیلو لګولو بس ولې بیا کتاب ورکم سلوې خورا دې تیرې کې چې را تخکلي کتاب یې راوړه ځان سره. نو خو دغسې به پیغمبر علیه السلام له روح قرآن ورکړ چې دا واله امت ته دې بیانوه. وی دا سوال کافرانو کړی و. پیغمبر علیه السلام ته وی وی په یو ځل قرآن ولې نه نازلېږي؟ الله دا غي بیان فرمائی وقال الذين كفروا
لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ. کافران وی پیوزل باندې دا قرآن ولی نازلیگی. اللہ فرمائی کذالک لنثبت به فؤادک، دقا سے لگ لگ بے نازلو ما چستاز رپی مضبوط کما. چا قرآن لگ لگ رازی پتی دیرش کا لکی دا موقع مناسب رازی نو دا پیغمبر علیہ السلام ضرپی مضبوطی گی. نو پا لگ لگ نازلے دو کی یو فیدہ دادا کہ پیغمبر علیہ السلام خو امیو ان پڑھ لکل لستلے نوز دا نکا پا یوزل طول قرآن نازل شوئے نو دا دے یادول دا بگرانو. او موسیٰ علیہ السلام خو تعلیم یافتاو اغلا خو لکل لستل ورطر چی روغ توراتی ورکا بس دیرا او بس اغلا کتا امت تبی بیانو. دویم فیدہ پکی دادا کچر طول قرآن پا یوزل نازل شوئے دا تمام احکام دا دے پابندی فوراً بنا لازم ہوا. نو لگ لگے نازلو کله به منز فرض شو، کله به روجه فرض شو، کله به حج فرض شو، کله به زکات فرض شو. لگ لگ حکمونه په امت باندې راتلل، امت ته اسانه وه. دریمه فایده پکې دا ده چې پیغمبر علیه السلام ته او صحابه کرامو ته به روزانه د دې کافرو د طرف نه نوې نوې تکلیفونه رسېدل. نو دغه موقع باندې چې جبرائیل علیه السلام به راغی او نوې آیات به یې راوړو نو دا تکلیفونه برداشت کول صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ السلام ته آسان شو، زړه پې مضبوط شو. نو ثبت به فؤادک. او څلورمه وجه دا ده چې قرآن پاک کې ډېر آیاتونه د کافرانو د سوال په جواب کې، د مؤمنانو د سوال په جواب کې، د سوالونو جواب. نو چې سوال لا شوي نه مخکې جواب کېږي، نو چې سوال به وشو جواب به راغی، نو په سوال باندې په دې جواب به هر سائل مطمئن شو. مسلمانانو ته به پته لګېده چې الله زمونږ د حال نه خبر دی، دقه دې اطلاع یې راکړله. آیاتونه د قرآن داسې دي بعضې چې هیڅ واقعه به نه وه، حسیبی سے جبرائیل علیہ السلام براغے وی اللہ دا حکم کرے رے. او سا آیاتنا دا سری چی مخی نس واقعات با پیشو، سا حالات با پیشو، او داغ واقعات و دا حالات پا جواب کی با آیات راغے دیتا بے شان نزول وی چی دا فلانے آیات دی دا دی دا نازلے دو شان دارے چی مخی فلانی سلی تپوسو کو نو جبرائیل اللہ رو لے گو. ایدا سوتا ہوا آیا سورت بقرہ کے یو آیات تے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. دا مشرکانو خذو سر نکاح مکوے، لا تنکحوا المشرکات، نکاح سر مکوے ترسو کی ایماندار شوی نی. ولأمة مؤمنة یووینزا چی مؤمنوی خیر من مشرکة دا دا مشرکن دیر بہتر را ولو اعجبتکم اگر چستا دیر خوخر و دیر تعجیب اخکاری. وینزا تی خلا دا طول دنیا دا یو بادشاہ لور دا خو مشرک را یو غریب خدا تی خلا چی مؤمن را. اوز دا دے آیات تنازل دو واقعہ سنگا را زمان جاہلیت کے مرصد ابن ابی مرصد غنوی جو صحابی لی دا جاہلیت پا زمانہ کے اور ناقل میں یو خد و غیر خوخوا تعلق وسر دا مسلمان دون پس مدینہ منوری طلاب اور دغا عناقل میں خدا دا پا مکہ مکرمہ کے پاتے شدہ. مرسل غنوی دا سکار دا پارا مکی تلارو نا خز التولی دا نا غی والا دعوت ورکو
نہ دیوتا انکار کئی وی زما او ستا په منځ کې اسلام حائل شوی دی که ته غواړې نو زه به د پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغواړم نو تا سره به نکاح وکړم. نو مدینې منورې ته چې تشریف یې راوړو نو د پیغمبر علیه السلام نه د دې ښځې د نکاح اجازت غواړي او د خپل مینې اظهار هم کوي چې خوښه مې ده. الله آیات نازل کړو چې مشرکه ده چې ایمانداره شوي دي نو نکاح ورسره مه کوه. د دې په دې یو وید ده دې واقعې ته شان نزول وایي، سبب نزول ورته وایي. قرآن پاک د عربو د قریشو په ژبه باندې الله نازل کړ او په دې عربو کې مختلف جبې چلېدلې، عربي جبې وي خو مختلفې وي. نو بعضې الفاظ بعضې قومونو ته او قبیلو ته ویل ګران وو. نو پیغمبر علیه السلام الله ته سوال وکړ چې امت ته مې په یو قرائت باندې حکم دی، اجازت وکړه چې زیات شي دوی ته ګرانه ده. وی جبرائیل علیہ السلام راغی وی په دوه قرائت یې وایه په دوه حرفو وی بخنه غواړم او معافي غواړم، زما امت کمزورې طاقت نه لري. نو جبرائیل بیا راغی وی په درېو حرفو دی وی نو داسې سوال به کېده تر اوو پورې ورسېد. وی په اوو حرفو دی وی. د دې اوو حرفو نه مراد اوو قرائتونه دي. نو په اوو قرائتونو اجازت وشو. زمونږ پښتو ده د چارسدوال پښتو کې وی ښځه په د بل ځای خلک وی ښځه. نو ښځه او ښځه دا دواړه یو شی دی. خو اوس هغه چې کوم ځای کې ښځه وي هغې ته یې ښځه وي زما پې ژبه نه وړي، او که دې ځای چاته یې چې ښځه وایي نو ویلی شم خو عادت نه وي نو بس ښځه به وایو. نو د دواړو مطلب خو یو دی خو هغه تلفظ جدا جدا دی. نو دغه شانتې د دې عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو جبه کې لږ لږ فرق و. هغه لږ لږ فرق دپاره الله اجازت وکړي چې په کومه طریقه ویلی شي نو ووایه، په دې اوو طریقو یې وایه. نو د اوو طریقو الله پاک اجازت وکړو او بیا د دې اوو طریقو دپاره قاریان هغوی دومره محنت کړي چې په ټوله دنیا کې اوو قرائت څه چې د لسو قرائتو قاریان پیدا شوي دي او خواري کوي په مختلف انداز کې ویلي کېږي. دې پورې بس دی. او نور بیا دا قرآن پاک څنګه لیکلی کېده، دا کتاب ته څنګه جوړ شو، نو دا خبرې به انشاءالله بیا شي.